د اسماعیل غونډې کسان هم راپاسي او ما دونه مناظرې کړي. مناظره او مناظره کې دی اوسه پورې فرق نشي کولی. د خدای بنده دا ته چاته مخې ته ناست دی. زه به ستاسو کومه غلطي ټیک کوم. قسم د الله په ذات ما سره اوس هم ثبوت موجود دی چې دې مفتي ندیم صاحب ویلي دي چې ما د ډیرو کسانو دستارونه د خپو لاندې کړي دي او د رشید احمد سواتی صاحب دستار یادوي وي دا به هم د خپو لاندې کوم. مړه تاسو له په دې غیرت نه درځي. بل سوال مې دا دی چې د دې موجوده مناظرو نه دا کوم مجادلې چې دي دا د ځان د تشهیر دپاره چې کېږي دا چیلنجونه او دا کنزل منزل چې بګې کېږي آیا دې نه محبت خورېږي که نفرت خورېږي؟ چې آیا په اسلام کې کنزلې کول، بد رد ویل، فحشګویي کول دا جایز دي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احنافو مزاج دا و چې یو بل له بیا چیلنجونه ورکول. بل سوال مې دا دی چې د انبیاو وارثانو له څنګه حلیه جوړول پکار دي، څنګه صورت او سیرت جوړول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ستاسو ټولو نه مې په خاصه توګه باندې د دې سوالاتو جواب دا طلب دی چې خامخا د دې سوالاتو جواب لازمي ماله راکوي. لومبنی سوال زما دا دی چې آیا په اسلام کې کنزلې کول، بد رد ویل، فحشګویي کول دا جایز دي؟ که جایز نو دا کم کتاب لیکلی حواله یې پکار ده؟ که ناجایز نو په دې باندې تاسو خپله فیصله او خپل رایه راکئ، جواب راکئ. دویم سوال مې دا دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احنافو مزاج دا و چې یو بل له بیا چیلنجونه ورکول. قاضي فضل الله صاحب د امام صاحب مزاج پیش کړی دی تاسو ته چې د هغوی دا مزاج نه و. مناظرې ډېرې کړې دي، باطل به راغی، چیلنج بیا ورکه او چې بیا به ته داسې پریشانه به لاړه ځکه چې چیلنج به هغه ورکړی و او د امام صاحب علمیت د هغه قبولیت الحمدلله دنیا پې فخر کوي. نو دا څوک چې ځان ته احناف وایي دا یو ته چیلنج او بل ته چیلنج، یو ځای کې انتشار او بل ځای کې انتشار، ای دا د احنافو مزاج دی؟ د دې سوال جواب غواړم. بل سوال مې دا دی چې د انبیاو وارثانو له څنګه حلیه جوړول پکار دي، څنګه صورت او سیرت جوړول پکار دي؟ دوی سره کم سیز مزه کوي؟ که انبیاو وارثانو سره کنزل، بد رد ویل دا سره خوند او مزه کوي دا سره جایز وي؟ د دې جواب راکئ او که ناروا هم راته ووایئ. بل سوال مې دا دی چې په یو بل باندې د کفر فتوی لګول. دیوبندیان وی پنجپیریان، پنجپیریان وی بریلیان، بریلیان وی وابیان، په یو بل د کفر فتوی لګول دا جایز دي؟ او ټول دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو که دا جایز وي د دوی په فتوا هغوی کافر او د هغوی په فتوا دوی کافر، نو کافر خو جنت ته نشي تللی، نو دا جنت بیا الله چاله جوړ کړی؟ د دې سوال جواب پکار دی. بل سوال مې دا دی چې د دې موجوده مناظرو نه دا کوم مجادلې چې دي دا د ځان د تشهیر دپاره چې کېږي دا چیلنجونه او دا کنزل منزل چې بګې کېږي آیا دې نه محبت خورېږي که نفرت خورېږي؟ دا توړ پیدا کوي که جوړ پیدا کوي؟ خپلو کې لګیا دي د یوې کلمې رونه خپلو کې لګیا دي په یو بل باندې د کفر فتوی لګوي، هلته کفار لګیا دي هغوی ورته
سازشونه کله په شام کې، کله افغانستان کې، کله کشمیر کې ځای په ځای پرې راایښي دي او مسلمانان د هغې بیخ بنیاد یې اوښ که، ولې چې مسلمان خپل منځ کې لګیا دی، هغوی په خپل میشن کې ځان کامیاب کړی دی. نو که داسې کول جایز وي او دې نه محبت خورېږي چې دا څیز موږ هم شروع کړو. بیا یو سوال مې خاص طور د جمعیت علماء اسلام د ملګرو نه دی، هغه دا دی چې یو انسان خپل مشر قائد محترم د یو څیز نه منع کړي، لکه مفتی ندیم صاحب قائد محترم عام انداز کې منع کړی، د هغې ثبوت شته او خاص طور ګواهان هم شته چې خاص طور باندې هم دته ویلي چې دا څیز مه کوه، دې نه خیر نه خورېږي، توړ پیدا کېږي، انتشار جوړېږي. نو چې کوم انسان د خپل مشر او د خپل قائد خبره نه مني، آیا د ده څه حکم دی؟ دا فرمان بردار دی که نافرمانه دی؟ دا کامیاب دی که ناکام مناظر دی؟ د دې سوال جواب پکار دی. او دا خبره په شواهدو کوم، په ثبوت کوم، دواړه حیات دي. ورشه قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نم تپوس وکړئ او مفتی ندیم صاحب نم تپوس وکړئ، او دغه علماء شواهد هم شته، ثقه علما دي فضلا. د دې سوال جواب پکار دی. بل سوال زما دا دی، اهم او ضروری سوال دی چې اختلاف خو وي، د فقهاو خپل منځ کې هم اختلاف تیر شوی، د امام شافعي رحمه الله، امام مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه رحمهم الله، دغه اکابرو فقهاو دوی اختلاف خپل منځ کې شته، کتابونه شته، دعوه او دلیل شته. نو آیا په هغې کې چېرته کنځلې یو بل ته شوي دي چې تاسو اوس یو بل ته کنځلې کوئ؟ ټیک ده، د دیوبندي به خپله نظریه وي، وابي به خپله وي، د بریلي به خپله وي، د پنجپیري به خپله وي، او هر کس په خپل مشر باندې خفه کېږي. او زه تاسو ټولو نه دا سوال کوم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. د دې څه معنا کوئ؟ تاسو چې د هغوی مشران کنځئ، هغوی به ستاسو کنځي. شیخ سلیم الله خان صاحب ته څومره کنځلې وشوې، مفتی محمود رحمت الله علیه ته څومره کنځل وشو، او اکابر او اسلاف او مشایخ دا څومره وکنځلې شو، او دا د څه په وجه وشو؟ ولې وشو؟ د دې جواب پکار دی. نو دا جوابات عام او خاصونه او د مشایخونه او د هر مکتب فکر سره تعلق لرونکو مسلمانانو نه، که وابي دی، بریلی دی، که پنجپیری دی، که دیوبندي دی، هغوی نه مې دا سوالات دي او دا جواب به راکړي. دا د دې وجې نه کوم چې سنجیده مسلمانان په دې خبرو سوچ وکړي. که دا جایز وي داسې کول پکار چې مونږ هم شروع کړو او ورسره ویې منو چې لکه بس تکړه شئ، د خپلو مشرانو مرۍ ته هم لاس اچوئ او نورو ته هم کنځلې کوئ، ځکه جایز دي. بس که جایز وي نو تاسو یې ووایئ چې موږ یې سره ومنو، او که جایز نه وي نو د دوی سره زما څه بل څه اختلاف خو نشته. زه خو د دغه سوال او منت کوم او دا ګیله ورته کوم چې لکه دا فحشګویي او د خپلو اسلافو اکابرو د دوی بېعزته کول او دا کنځلماري دا کیسې میسې پرېږدئ. عوامو ته ډېر غلط میسیج ځي. عوامو دا د انبیاء وارثان ځان ته وایي، دوی وایي پلانکي کتاب لیکلی دی او په هغه کتاب کې د علماء دیوبند دا کړی، خو ته هم نرشه کتاب ولیکه به جواب پې که نه. عوام خو به ترې نه خبرېږي. د کتاب جواب په کتاب وکړه، د خاصو خبرې دي په خاص انداز کې وکړه. په عام میډیا راشي کښېنئ، دی هغه پسې کنځل و، هغه ده پسې او دی هغه باندې د کوپر فتوا. مړه دا څنګه چل دی یار؟ د دې نه کم میسیج خورېږي. او بل دا دلیل نشي کېدی چې هغه کنځلې کړي، نو کنځلو په بدله کې به ته کنځلې کوې، بیا تا او په هغه کې فرق څه دی؟ بیا د کنځلو د جواز څه حواله څه ثبوت دا خو پکار دی که نه؟ بل ډېر کسان مختلف قسمه، خاص کر اسماعیل او فیض الحسین او د دوی دغه یو څو ناکام کسان دي، نور خبرې نه کوم، د دوی اصلیت دنیا ته معلوم شو. اوس ټولو ملګرو ته، عوامو خواصو ته قسم په الله داسې داسې کسانو را سره رابطه وکړه په رښتیا صفت انسانان دي. هغوی ووی چې د ټولو علماو د مسلمانانو هم دقه موقف دی چې دا کنځلې بدرد، دا یو بل ته دا قصې میسې تلخ کلامي
چې دا ختم شي او زما دا د الله نه امید دی چې ان شاء الله دې کې به مسلمانان متحد او متفق شي، کفر ته اغیار ته به یو شي او د دین د هرې شعبې به خدمت وشي، د جهاد، د تبلیغ، د مرکز، د درس تدریس، د خانقاه، هر شعبه د دین به آباد شي. اختلاف راځي هغه به په دلایلو باندې چې کوم د خپل منځ کې حل کیږي. د مینې محبت ماحول کې، د کنزلو د بدرت په ماحول کې نه چې ته هغه پسې ویډیو کې او د مناظرې نه پس هغه تا پسې کوي، یو بل پسې یو ناشنا یو وایي ما وګټله، بل وایي ما وګټله، یو وایي ما له پلان کې مبارکي راکړه، بل وایي ما له راکړه. نو زما صرف دغه یو اختلاف دی او دا سنجیده مسلمانانو ته وایم تر مرګ اخري سلګۍ پورې به زه د خپلو اکابرو اسلافو د مشرانو دفاع به کوم، او که دا دفاع کول ناروایي ناجایز وي، زما خبرې دا صحیح نه وي، نو ما ته ووایې او ما مطمئن کې ما له دلایل راوړئ، نو زه د دې خبرو نه به واوړم، زه به هم کنځلې شروع کړم او زه به هم دغه طریقې کار شروع کړم. او که جایز نه وي نو پکار دا ده چې دوی ته جواب ورکړی شي او دوی ته وویلی شي چې ستاسو دا میشن د طریقې کار دا ټیک نه دی، د دې نه توبه وباسئ. د اسماعیل غوندې کسان هم راپاسي او ما دونه مناظرې کړي، مناظره او مناظره کې دی اوسه پورې فرق نشي کولی. د خدای بنده دا ته چاته مخې ته ناست دی. زه به ستاسو کومه غلطي ټیک کوم. المرکز الحنفیه، مرکز الحنفیه په دې مضاف د ستا الف لام راځي، دا ول یار سندونه مې د نه وغوښته، سندونو ستاسو دغه حال دی. بیا په مفتی محمود رحمت الله علیه د الزام ولګو چې هغه وی چې تبلیغیانو پټکې دا د قیدانیانو په شانتي دی، د پټکي هټک دی وکړه، کله یو خوا دانګي کله بل خوا، او بیا د پیک ایډیانو نه دا دی کله د یوې دغه په شکل کې زمونږ تصویر شیر کوي او کله د بل، کله د زنانو تصویران، مړه الله له به جواب ورکوي. او باقي خبرې دا دي تا چې کم چیلنجونه را کړي دي ما ټول قبول کړي دي، د کم سوال جواب غواړې ما تعالی هر یو در کړی دی، خو ته سنجیده نه، ته نه په جواب پوهېږې نه په دلیل پوهېږې، ځکه چې اوسه پورې ته مناظرې ته مناظره وایې نو زه تا سره ته به په دلیل څه پوهېږې یار؟ په حشګویي او سخت کلامي او ګډې وړې فیض الحسین داګی حمدالله جان صاحب هم ماف نه کړم، مړي نه ماف کوی نو ما زه خو ګیله نه کوم. او دا څومره کمنټسونو والا چې د شخصیت پرستۍ شکار دي، هغه وایي دا مناظره یې وکړه واغه یې وکړه د میدان کې دی، د دې حقیقت تاسو ته واضحه شو. او دا څومره بدرد او کنځل چې رالیږي نو زه د هغې په بدله کې تاسو ته دعاګانې کوم او دقه درته وایم چې مړه تربیت ته ضرورت دی، تاسو بې ګناه یې، تاسو معذور یې، ځکه ستاسو استادان کنځلې کوي نو تاسو خو به خامخا کوئ. تاسو شیخ محمد الله صاحب ماف نه کړ، قسم د الله په ذات ما سره اوس هم ثبوت موجود دی چې دیم مفتی ندیم صاحب ویلی دي چې ما د ډیرو کسانو دستارونه د خپو لاندې کړي دي او د رشید احمد سواتی صاحب دستار یادوي وي دا به هم د خپو لاندې کوم. مړه تاسو له په دې غیرت نه درځي. پیر سباق باباجي سره هغه ځای کې دوی څه معامله، فخرالاسلام بابا، پیر مفتی ګوري شاه صاحب مناظره تاسو کتلې ده که نه؟ څومره بې ادبي کوي او هغې دی څومره ادب کوي، په اخره کې ورته دی قار شي. نو شیخ محمد الله صاحب د دومره اکابرو شیوخو د علماو استاذ او هغه دوی ماف نه کړ، علماء دیوبند یې ماف نه کړ. نو زه تاسو ته وایم دا وخت دی، دا موقع ده چې د دې خبرې بالکل حمایت ونه کوي، د چا د شخصیت پرستۍ شکار نشئ، لګیا شئ د حق وینا وکئ. زما د دې سوالاتو جواب دا به قرضي که داسې کول پکاري نو ما ته ووایې چې شروع یې کړم. بدرد کنځلې د دوی نه زیاتې موږ له راځي خو موږ یې نه کوو، موږ ته استادانو تربیت دا نه دی کړی. کلیپ ډېر زیات اوږدېږي او د ده ګیله دا نه وي چې دی دونه کلیپونه کوي. دا زه عبادت ګڼم، عبادت یاد ساته. زه خو یم چې 24 ګنټې زه تا ته د عوامو ته ستاسو حقیقت او اصلیت ښکاره کړم. تاسو خو په دې نه پوهېږئ، ما ته کسان وایي ته ورشه دوی سره کښېنه، نو دی شیخ محمد الله صاحب له ولې نه راته چې دوی سره ناست وی؟ دوی زما د کلیپونو جواب په کنځلو کوي او د هغې تکبر غرور دنیا ته معلوم دی چې چا بوتلی دي هغې دومره مایوسه کړي دي. تاسو دا کلیپونه وختن په وختن ګورئ او را روان نور هم دی چې د دې اصلیت او حقیقت دنیا ته ښکاره کیږي. به هر حال علماو فیصله کړې ده
د دیوبند مشایخو او دغه رنګې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مشرانو کشرانو فیصله کړې ده چې داسې خلک زموږ نمایندګان نشي جوړېدی، دا مناظر اسلام نشي جوړېدی او دغه رنګې ترجمان اهل سنت نشي جوړېدی. دوی به هغه اوصاف ځان کې پیدا کوي، د هغې نه پس به دته بیا دا نسبتونه کېږي. زما صرف دغه جګړه د دوی سره، دا اختلاف مې دی، دا ګیله مې ده چې دا غلط زبانی کنزلماری او دا بد رد ویل ختم کوي. نور هېڅ قسم اختلاف نشته. د خپلو مشرانو قدر کوئ او دا د حدیث مفهوم دی چې د خپلو مشرانو به قدر کوئ، په کشرانو به شفقت کوئ. نو زما خو دغه پیغام دی، که تاسو ته بد ښکاري دا سنجیده ملګرو ته وایم، او دا کم چې عام کسان دي نو هغوی خو تربیت ضرورت لري. انشاءالله څه کلاسونه به د زه وختن په وختن واخلم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.